السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مفتی سردار علي حقانی سے په قبر باندې خلکو د سیسو ولیدل چې خلک ورته حیران شو او خلک الله پاک ته په استغفار باندې پریوتل او الچا د الله پاک نه عمدغه سوال وکړو چې خدای پاکه موږ له دغه رنګ مرګ راکړي لکه څنګه مرګ چې تا مفتی سردار علي حقانی صاحب لا ورکو. نو ملګرو اخر ور خلکو څه کړل د هغه په قبر باندې. ملګرو کو تاسو ځان د ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ کو تاسو زمونږ چینل کې نه وي نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو د مفتی سردار علي حقانی صاحب د قبر نه د عطر او د عنبر یو داسې خوشبو راختله چې خلک څنګه د هغه قبر ته ونږدې شو نو خلک ارچا د الله پاک نه دغه خبرې سوال کولو چې خدای پاکه ته موږ له همدغه رنګ د شهادت مرګ راکړي ځکه چې دغه رنګ د شهادت مرګ لکونو کې یو کس ته ملاویږي. ملګرو مفتی سردار علي حقانی صاحب زندگی یو داسې ښه تېره کړې وه چې هغه ټول عمر الله او د رسول دپاره خپل ځان وقف کړی و. هغه ټول عمر د سودخور خلاف د سودخور خلاف د غل خلاف د رشوتخور خلاف او د خاص کر د منشیاتو خلاف په هغه ارض کې بیانونه کول او چې چا کې به څه غلطي وه نه خلکو ته به مخامخ دا ویلي چې وروره تا کې دا غلطي ده او دا غلطي تو د ځان نه وباسه. نو ملګرو مفتی سردار علي حقانی صاحب د هغه یو توجه وه او د هغه د توجه دا مثال و چې تاسو صرف ما ته توجه کوئ ځکه چې د دې وخت د الله او د رسول خبرې کوم او په دې خبرو کې تاسو ته کامیابي ده. ملګرو هغه به دغه ویل چې دنیا کې کامیابي نشته، کامیابي د الله او د رسول په احکاماتو کې ده، د الله او د رسول په زندګۍ کې ده. نو ملګرو مفتی سردار علي حقانی صاحب په دې دنیا باندې یک یو عالم دینو چې هغه به داسې سپینه وینا کوله، هغه د چا نه هېرېدو او هغه به 24 غنټې دا سوال کو چې خدای پاک ماله د شهادت مرګ راکړي. نو ملګرو الله پاک د هغه سوال قبول کو او الله پاک دله د شهادت مرګ ورکو ځکه اوس ډېر خلک د هغه قبر لذي او د هغه د قبر نه دواګانې غواړي چې خدای پاکه موږ د مفتی سردار علي حقانی صاحب په سر باندې زما ګناهونه معاف کړي. نو ملګرو تاسو خو خیال کړي د هغه په جنازه کې د لکونو خلکو شرکت وکړو، هغه ټول شیخ الحدیث خو غټ علما راغلي وو. ملګرو هغه علما راغلي دي چې وی کو هغه ودی نو دا خوب په عبادت کړي. نو ملګرو الله پاک چې دغه رنګ مرګ هر مسلمان ته حاصل کی چې هغه د شهادت مرګ وي. د اکثر دغه ویلې وي چې مرګ وي مرګونه خو ډیر دی په بلا خو غټ مرګ هغه دی چې کوم مرګ په شهادت ملو شي. نو ملګرو الله پاک ته مفتی سردار علي حقانی صاحب جنت الفردوس ته بوزي او الله پاک ته هغه اهل عیال ته زړه صبر ورکي. او ملګرو موږ ټول له پکار دي چې موږ په سوشل میډیا باندې د هغه خلاف نه پوسټونه برداشت کو نه موږ د هغه خلاف خبرې وکړو ځکه چې اوس ډېر خلک په سوشل میډیا لګي دي او ورسره لګي د مفتی صاحب خلاف خبرې کوي. نو ملګرو چاله خو نه دي پکار ځکه چې مفتی صاحب له الله پاک جنت ورکو او موږ نه دي پکار چې موږ د هغه په ژوندۍ کې ګوتې وخو. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي د دغه رنګ ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.